أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دا 20 رمضان دی او دا غیر معمولی رمضان دی. داسې رمضان چرتم نو راغلی. په دې کې موږ لا یو طرف ته د نیکو د اوبارولو، ځکه د یو حدیث مفهوم دی چې ای د خیر کوونکی را مخکې شه او ای د شر کوونکی لږ منې شه. نو موږ د خیر کوونکي یو الحمدلله، او زمونږ ټول کوشش به دی چې په دې رمضان کې هغه خیرونه وکړو چې کم خیرونه ډیر زیات ضروری دي. مطلب دا چې یو خو زمونږ د هغې د کولو جوګه یو، او بل دا چې کائنات ته د هغې نه خیر ډیر زیات دی، او دریم هغه خیر چې هغې په قرآن یا په حدیث کې څه انډیکیشن او څه اشاره ده. نو موږ ناپوه ثابت نه شو بلکې پوه ثابت شو چې خپل وخت ضایع نه کړو. حضرت عثمان رضی الله عنه د خپل وخت په صحابو کې سخی ترین انسان تیر شوی دی. نو یو کس رسول الله صلی الله علیه وسلم لیږلی دی چې ته لاړ شې چې ستا هیلپ ستا امداد وکړي. هغه چې د عثمان صاحب خواله لاړ، نو عثمان صاحب د خپل ټبر سره جنگ دی. نو خپل ټبر ته وایي چې تا دا ډیوه په ورځو کې به ډیوې وي، د ډیوې دا بتی ستا ډېره غټه ده، نو ډېر زیات تیل راکاږي، نو دا په نرۍ چې ګزاره کېږي نو ته دا غټ ولې کې؟ نو دا سړی چونکې اورزو کې به دیوالونه ښکته و، بار به سړي اورېده، نو دا کم کس چې تلی و نو ده وی چېره چې دی د ډیوې په بتۍ جنګ کوي، نو چې دا ماله به څه راکړي؟ دا خو نعوذ بالله شوم دی که نه. کله چې دی هغه سره میلاو شو، به هر حال نو هغه تقریبا 100 اوښان افر کړل چې هلته کې یو قافله را روانه ده او دا بوزه خپل ضرورت پې پوره کړه. د هغې سړي د حیرت انتها پاتې نه شوه. نو هغه عثمان صاحب ته وی یاره چې زه یو تپوس کومه، وی چې تاسو یو طرف ته ماله دومره غټ ډونیشن راکو، دومره غټه تحفه راکړه چې زما په خواب و خیال کې نو بل طرف ته تاسو د خپلې بیبي صاحبې سره د هغې تیلو د زیاتو استعمال په وجه باندې په بتۍ د ډیوې په بتۍ جنګ کاو. هغې چې بچی چې کوم ځای ضرورت یې هلته موږ لګوو، چې کوم ځای ضرورت نه یې هلته نه لګوو. ډیوې کې دومره د غټې بتۍ ضرورت نه و، نو د ډیوې کې ضرورت نه و، نو ځکه زه هغې ته قارېدم، او ستا دا خو ضرورت دی، نو ځکه مې تاله ډېر څه درکړل. نو د هوښیار سړي نښه دا یي چې هغه بې ځایه خرچې نه کوي، نو په ځای خرچې ورسره څه پاتې شي. انفاق د الله ډېر خوښ دی. وایي اساسي بنیادي نیکۍ څه دي؟ وایي اساسي بنیادي نیکۍ دوه دي، دواړه د الف نه شروع کېږي، ایمان او انفاق. یو سړی چې ایمان یقین کلک شي او ایمان په الله په رسوله په آخرت جوړ شي، وسره به بیا د ده ټیسټ کیس بسئ چې دی جیب ته لاس کوي که نه. کو فرض که دی جیب ته لاس کوي او خرچه کوي، نو د دې دا پته ده، دې نه دا پته لګي چې دی په دې خپله خبره کې سیریس دی، دی سنجیده دی، ده په سنجیدګۍ سره دا خبره قبوله کړې ده. ځکه د ده دا یقین دی چې دا کم مال زما سره دی دا لږ غونتې دی، او دا مال هغې ذات را کړی چې د هغه سره ډېرې خزانې دي. نو که زه دا لږ مال د هغه په رضا د هغه د بندګانو دپاره استعمال کوم، نه به ماله د خپلو خزانو نه ډېر شی راکړي. خو که زه دا یو خس د هغه په رضا نه استعمالوم، نو په هغه څه سختر چې ماله ډېر راکوي. نو د یو حدیث مفهوم داسې جوړېږي، الفاظ دي
انفق یا بنی آدم انفق ينفق علیک. بنی آدمه ته ورله ولګوه چې پتا ولګي. نو چې کله ته لګې ته خرچه کې نو هغه به رضا ته پتا خرچه وکړي. نو دې ته ایمان وایي. نو ایمان او انفاق. خدا انفاق سره یو بل شرط ضروری دی، دې ته وایي فی سبیل الله. دا انفاق دا خرچه چې ته کې که نه دا د لوپرۍ خرچه به نه دا به د الله په لار کې وی. دا بل څه شی دی؟ وی لوپر خلق هم ډېر شی خرچې کوي. ته کو جوارګرو ته ګورې که نه نه هغوی جواري کې ډېر شی پیسې لګوي. کم کسان چې طوایف یا ډمې ګډوي نو هغو نه ډېر شی پیسې لګي او دې کار ته دې کار دپاره د هغو سره بیا پیسې نه وي. دې وجې نه چې کوم خلک خپل خرچه په څه باندې کوي؟ په تماکو باندې کوي. نه څومره سګرټ د ورځې څکي او په هغې کې ښه ګوډ لیف، په هغې کې اوچت سګرټ، په دې کې پیسې لګي که نه لګي؟ دا سړی پیسې لګوي خو دا فی سبیل الله نه دی، دا فی سبیل الطاغوت یا فی سبیل الشیطان یا فی سبیل النفس دی. سیګار ټوله شپه په قهوهخانه کې ناسي، د عرب اکثر داسې کوي او مزیدار قهوې څکي او بیا بیل ورکوي. ډېر شی خلق انټرکان ټایپ هوټل ته ځي غټ غټ بیلونه ورکوي. په جوارۍ کې ډېر شی پیسې لګي، د شرابو په څکو ډېر شی لګي. او بعضې خلق ډېر شی پیسې په دې لګوي چې دومره مهنګي نیکټای یعنې اټایانې چې د خلکو اچولی که ته د هغې د قیمت تپوس وکړې نو هغه لکاو ته رس یوه ټایي. نو چې ته په ټایې پیسې ولګې نو بیا فی سبیل الله ته دې نه پاتې کېږي. د ډېرو خلکو سره داسې ټلیفوني موبایل چې ته به حیران شې چې کله تا ته هغه د هغې قیمت ووایي په تا به څه چل وشي. وایي دا یاره په 15,000 به دې اخیستی. نو وایي نه نه دا خو 1,00,000 څه د پاسه شوی دی. نو چې کله ستا په موبایل فون باندې پیسې ډېرې لګي نو تا انفاق کړی دی، خو دا انفاق فی سبیل شیطان دی. او ډېر شی خلق یې چې هغې داسې عطر استعمالوي چې یو داسې کچه غوندې شیشه په لکاو روپو کېږي. ښه نو دې ته انفاق نه وایي. ښه انفاق ته سره فی سبیل الله شرط دی. نو د الله تعالی کم بنیادي نیکۍ چې موږ له رالیږلي دي ایمان او انفاق، دوه خویونه د الله ډېر زیات بدي شي. یو ته وایي بخل او بل ته وایي بزدلي. او دوه خویونه ډېر زیات خوښ دي. بذل نفس چې سړی ځان کړی یعنې ځان خرچ کوي، بذل خرچ کولو ته وایي. دې ته په موږ نرتوب وایو یا شجاعت. او بذل مال چې خپل مال سړی د الله په لار کې څه کوي دې ته سخاوت وایي. ته ویلی شي شجاعت ته الله ډېر خوښ دی، نرتوب او سخاوت د الله ډېر خوښ دی. شجاعت چې یي نو بیا به د عافیې په شانتې خورلنه د افغانستان په ترو د مشرف په ذریعه امریکا باندې نه خرڅوي. ځکه شجاعت چې راشي نو هغه بیا نرتوبي او سخاوت چې یي نو هغه بیا خپل مال د ځان سره نه ږدي، هغه بیا ځای ګوري مناسب چې په مناسب ځای کې په مناسب وخت باندې ولګي. دې ته وایي سخاوت. نو په روژه کې دا خبرې بیا ډېرې ضروري دي. وی دا ولې ضروري دي؟ وی سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه نه چې کوم روایت دی نو په هغې کې دا یو لفظ ستا دپاره پوره دی و شهر المواسات، دا د همدردۍ میاشت ده. وی دا همدردي څه ته وایي؟ وی ته پرې نه پوهېږې زه راته وایم هغه کسان چې د هغې سره څه نه ان کو غذا کی فراہمی. ګوره جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے غذا کی فراہمی. ته په خپل کلي کې که جوور د چانه په اجرا په جومات کې تپوس وکړې نو داسې خلق شته چې هغوی ته ښځې یا مور ویلي دي چې دا سودا راوړه. چې بار راوتی نو خپل چې کوم قریبي رشته دار یا قریبي دوست یو نو هغه ته یې غلي غوندې ویلي دي چې ما ته یې د کور ویلي چې دا سامان راوړه خو په څه راوړه ما سره پیسې نشته څه چې واخو خلاص شو. دې ته وایي ان کو غذا کی فراہمی. ډېر شی خلق داسې دی چې هغوی سره د ماښام د ډوډۍ دپاره د سبزۍ پیسې نشته ځکه هغه دیاړي کوله هغه بند شوه. د هغه په ملایا کې رو راوله پیسې رالیږلې نو هغه غریب په داسې ځای کې بند دی چې هغه یو ملایوال خبره کوله چې ملایا کې ایثار شوی اگر چې هغه ډاکټر و او هغه هسې قدرت ایثار کړی او فیملي ته نور راغلی او په خپل ایثار شوی نو وی ما وی چې خدای پاکه چې داسې یو کوڅه وی زه پې په پیاده تلی شوی نه زه پاکستان ته پیاده تلی وم چې یو سړی دومره خپی ان کو غذا کی فراہمی ان کو لباس کی فراہمی. اختر را روان دی نو شهر المواسات نو همدردی نو ته به دې تپوس وکړې که نه چې ستا دې بچو له تاسو کپړې اخیستي نو که ستا خپلې کپړې ستا د بچو ازیات دي
او هغه ولته د اختر دپاره ورکې، دې ته به شهر المواسات، بیا به د دې همدردۍ د میاشتې ضرورت ته پوره کې. ملازم سے کام کا بوجھ کم کرنا. ستا یو نوکر دی سهار راځي مازدیګر ځي، نو خپلو بچو ته به څه وخت وزګار شي. نو که ته ورته وایې چې بچې ته خیر دی سهار په 10 بجې راځه او مازدیګر وختي ځه او دا روژه ماتې رضان سره کور ته وړه، نو دا به دا شهر المواسات شي. نو چونکې په دې کې په دې میاشت کې د سلمان فارسی والا روایت چې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د رمضان د میاشتې نه مخکې د شعبان په میاشت کې کومه خطبه ویلې وه، نو په هغې کې د دې میاشتې دپاره دا ویلو دا ما ته په دې مجبوره کوي چې په دې میاشت کې به انفاق له توجه ډېره ورکړې. او د انفاق مختلف ذریعې څه خو په تا فرض دي، لکه زکات. کو په تا زکات یي زر زر کیلکولیشن وکړه، کینې دا د زکات پیسې که تا ورنه کړې ته وایي زه حساب نشم کولی. نو د الله تعالی د کلام الفاظ دا دي چې موږ به د دې نه مار جوړ کړو، د دې نه به اور جوړ کړو، فتقوا بها جباههم و جنوبهم. موږ به پې ستاسو دا تندې بیا سیزو، داغ به پې لګو، او موږ به پې بیا ستاسو دا سایډونه سیزو. نو د ځان له داغ مه جوړوه، که د داغ نه ځان بچ کړې نو زر زر کیلکولیشن وکړه او ته زکات ورکړه. او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم 70 فریضة، چا چې 1 روپۍ زکات ورکو لکه په نوره میاشتو کې چې 80 ورکوي، نو ملټیپلای شو. دویم نمبر چې په موږ باندې فرض دی کم شی هغه دی عشر. نو عشر چې کله فصل وشي نو 10مه دړۍ کو فرض کا هغه په باران شوي، که نه ستا په خړوب باندې شوي نو بیا 6مه دړۍ دا به ته ورکې خلقو له چې دا خلقو ته ورسې، دا فرض دی په تا باندې. او دریم په دې میاشت کې سپیسیفیک چې دی هغه فطرانه ده چې هغې ته سرسایه وي، او هغه سرسایه دا ده چې هر سړی به په خپل ذات باندې د جنس په صورت کې این غنم دا په تا باندې دي، نو غنم په هغې کې څومره دي؟ نو هغه وایي 1/1 1.5 کیلو شو. نو وی یا وربشې، نو وربشې څومره دي؟ 3 کیلو. نو که دا یا وربشې نو ورپسې څه شی دی؟ کجور. پیسې نه دي، جنسونه به دي په تا باندې چې کوم دي جنس شیخ رسول الله. نو کجوره به ورکوې، نو کجوره څومره ده؟ 3 کیلو. نو بیا څه شی دی؟ نو بل یو شی دی کشمش، یعنې وسکې. نو وسکې څه دی؟ 3 کیلو. نو د 3 کیلو پر هیډ د وسکو قیمت به ولګې که دا ورکولی شي، که نه ته کمزوری د کجورو پته به ولګې چې دا په څو دي 3 کیلو. او که چېرې ته د دې نه کمزوری نو ته به بیا د وربشو پته ولګې چې دا په څو دي، که ډېر کمزوری د غنمو به، خو ته به د خپل حیثیت مطابق کیلکولیشن کې. وی دا حیثیت څه ته وایي؟ یو سړی دی او د هغه سره 1 کروڑ روپۍ دي او هغه دی 3 بچي دي، نو 4 کسه شو که نه؟ نو دی به 4 سرسایې ورکوي. نو مثال په طور 4 دړۍ غنم دی ورکوي، نو د هغې قیمت چې په 100 روپۍ شي نو 400 روپۍ به دی ورکي. خو که فرض که دی د وربشو حساب کوي نو د هغې تقریبا 300 روپۍ جوړیږي. نو بیا به دی د 4 کسو به بیا هغه چې کوم 400 شو هغه 1200 ته ورسېده. خو که دی حساب وکړي او دی ډېر ښي، دی د کجورو حساب وکړي، نو کجوره په 1100 ده، نو بیا به 11/4 نو 4400 به شي. نو که دی ډېر ښي او د له خدای پاک ډېر دولت ورکړی او د ده سره هر څه ډېري، نو بیا به دی د وسکو حساب وکړي، او وسکه تقریبا په 1900 روپۍ جوړیږي پر هیډ. نو د 4 کسو چې 1900 روپۍ کې تقریبا 2000 که نه 8000 روپۍ به جوړیږي. چې 2000 شي نو 4 کسو دي، نو 4 دونے 8، نو 8000 روپۍ به ورکوي. نو یو سړی هلته 400 ورکوي، دی 8000 ورکوي. وایي چې جن کو اللہ نے زیادہ دیا ہے وہ اگر اللہ کے راستے میں زیادہ نہ دیں تو پھر اللہ ان کو کیوں زیادہ دے گا؟ ولې پته مای ستا په شان رورو، ستا په شان سبق ویلی او ستا په شان په ګریډ کې و، د هغه سره هېڅ نشته، سره هر څه ډېر دي. نو په کار ده چې ستا د هغه په سرسایه کې فرق وي. نو هغه فرق به الو جوړېږي چې هغه د غنمو په حساب ورکړي، اته یې د وسکو په حساب ورکړي. که د وسکو نه کم از کم د کجورو په حساب خو ورکړي، ځکه چې وس کم کیلکولیشن کم شوی دی. د دیوبند علماو د کراچۍ یو مدرسې هغه په دې حساب کړی دی چې که د ګندم په حساب ورکړې نو پر هیډ د یو کس په 90 روپۍ وي، که د وربشو په حساب ورکړې نو په یو کس په 260 روپۍ وي، که د کجوري په حساب ورکړې نو په یو کس په 1100 روپۍ وي، که د وسکې په حساب ورکړې نو په یو کس په 1900 روپۍ وي. نو اوس په دې کې خو موقع ده که نه؟
نو دا به ولې کې ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې موږ وایو د پیغمبر په طریقو کې کامیابي ده. نو دا حدیث چې د ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه روایت دی دې ته کو چې ته وګورې که نه نو د پیغمبر طریقه به کې د پیغمبر طریقه یوازې دا نه ده چې ته وایې چې هغه پیسې پورته وې یا الحمدلله د هغه ګیره وه، نه د ګیرې نه علاوه د پیسو پورته نه علاوه د هغه یو دغه دا چې کانا رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود الناس بالخیر د کائنات سخی ترین انسانو داغه نه زیات سخی څوک نشته کائنات لا داغه نه سخی انسان بل نه دی لیدلی. نو تر هغه امتی کنه نو هغه لا خدای پاک هغه خو خدای پاک چې څه ورکړي خو ته تصور نشي کولی، خو هغه چې کوم ایمان ورکړی نو ته د هغه په طریقو کې وایې کامیابي ده، نو ته چې تم پکار چې په سخیانو کې شامل شي. نو په سخیانو کې ولې شامل شي چې هلکه تا ته څوک وایي چې د غنمو په حساب باندې ستا سرسایه چې ده دا تقریبا 90 روپۍ جوړېږي، ته زر خوشحاله شه زر کیلکولیشن هو دا والا نو ستا سیکرټري دی او ته هیډ اف د ډپارټمنټ دی، نو هیډ اف د ډپارټمنټ ستا تقریبا 15 لک روپۍ تنخواه ده د میاشتې او ستا سیکرټري چې دی د هغه 50,000 روپۍ تنخواه ده، د هغه هم 3 بچي دي او ستا هم 3 بچي دي، نو یو ته یا 3 بچي تاسو شو نو هغه هم 400 روپۍ ورکړه او تم 400 روپۍ ورکړې، نو ستوک نه جوړېږي. پکار ده چې هغه 400 روپۍ ورکړي د غنمو حساب وکړي ځکه د هغه 50,000 روپۍ تنخواه ده، او ستا که چونکې 5 لک روپۍ تنخواه ده نو تا له پکار دی که ته د وسکو حساب نشي کولی نو کم از کم د کجورو حساب وکړه او د 4 کسانو له په 1100 کې ضرب ورکړه نو 11,444 نو 4,400 روپۍ ورکړه، بیا به ډفرینشیشن وشي، بیا پته ولګي چې ته افسر یې هغه د ما تحت دی، او بیا به ته خدای پاک ته دا شو کې چې زما الله تا ماله ډېر راکړي نو ما هم نسبتا ډېر درکړه نو هغه بدله نور هم ډېر درکړي. او ځکه رسول الله اجود الناس بیا وی وکان اجود ما یکون فی رمضان، چې څومره هغه سخي و نو په رمضان کې به بیا ایکسټریملی سخاوت ته لاړ، زیاده ترقي به وکړه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم کان جبریل یلقاه کل لیلة، رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله به جبریل راته شپه حضرت به ورته قرآن اوراو، نو په جبریل به رسول الله دومره خوشحاله سړی چې په کومه ورځ ډېر خوشحالی نو په هغې ورځ باندې بیا سړی نولي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې ورځ باندې نیکي یا خیرات او یا ښه کارونه داسې لوستل. فاذا لقیه جبریل کان اجود بالخیر، فاذا لقیه جبرائیل کان اجود بالخیر من الریح المرسلات، بیا به هغه دومره خیرونه خورول چې دومره وریځې چې راځي بارش لانے والے هوایې او هواګانې څومره په تیزۍ باران وري د دې نه به هم زیات ورېدو. نو زما ستا دپاره په دې حدیث کې دا انډیکیشن دی چې په دې میاشت کې به مونږ د انفاق ډېر کوشش کوو. ګوره د انفاق دپاره چې کوم آیاتونه ما ووې نو ته به حیران شې چې سوره بقره کې چې مونږ ته کومه خبره کړې وه په 244 نمبر آیات کې، نو د الله الفاظ څومره خواږه دي. من ذا الذي څوک دی هغه سړی یقرض الله چې الله له قرض ورکړي قرضا حسنا قرض ښایسته. ګوره خدای قرض غواړي. اوس زما ستا دپاره د دې نه ګریټ آنر نور شته چې الله وایي زه د نه قرض غواړم ماله راکړه. کله کله باباجي یا اباجي خپل بچي ته وایي که نه پیسې لږې ماله راکړه بچي ته تو، نو هغه خو د هغه پیسې هغه وله ورکړي، خو چې هغه وله ورکړي نو هغه باباجي د خپل بچي نه ډېر خوشحاله شي ځان ته یې رانږدې کړي او ښکلي کړي. نو که ته د الله درکړی شوی پیسې دي او الله تا ته وایي چې زه چې قرض غواړم نو چې ته وله قرض ورکړي نو هغه څه چل کوي هغه یې ورکړي چې ځان ته دې رانږدې کړم فیضاعفه له اضعافا کثیرا، الله به وله ضرب ورکړي دومره ضرب ورکړي چې تبلیغیان چې یو کم په 50 کروړه نو بد نه وایي ځکه چې 100 له په 100 کې ضرب ورکړي نو 49 کروړ ته جوړېږي. ولې والله یقبض ویبسط، دا په خلقو چې تنګي راوستې دا م الله راولي او دا چا لاس چې ارتي دا به هغه کوي. نو که تاسو چلو کو اخري خبره خو دا ده چې و الیه ترجعون، خدای ته به ځې خو لږ غونته انټرول تاله درکړی دی که چېرې ته داسې نه کوې الله تعالی قرض درکوې او ته وله نه ورکوې نو خدای پاک به تا لرې کړي بل څوک به راولي. وی دا څنګه؟ وی الله تعالی په سوره محمد کې اخري نمبر آیات چې ما تاسو ته اوس تلاوت کو که نه هغه ډېر مزیدار دی او په هغې کې موږ ته ویلي چې ګوره تاسو وکئ تاسو ته موږ څه ویلو ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل الله، تاسو دغه خلق چې تاسو ته موږ دعوت ورکو چې د الله په لار کې خرچ کړئ. من ذا الذي یقرض الله قرضا حسنا، ته څه وایې یاره مړه دا خو ګران کار دی، دا مړه څوک سر ته رسولی شي، د خدای وږي به خدای پاک مړی. ګورمنټ والا غور وکړي که نه
نا ګورنمنټ نه چې تاسو کې نا غوي بیرون ملک پاکستانیان ته اپیل لې چې موږ له چنده راولېږئ نا وي ما ټایګر فورس جوړ کو نو ته بیا حیران شي نو چې هغه وایي هلکه ګورنمنټ له زه ورکوم نو ناڅاپه کې بیا هغه راوځي سکینډل راوځي وایي سکینډل باندې 50 ثابت شو وایي په حکومتي حلقو ثابت شو چې څوک وله پیسې بیا نه ورکوي وایي چاله ورکوي وایي یاره الخدمت والا ورکا په لاهور کې ابر ورځ الخدمت والا ډونیشن جمع کاو یو بنده د الله پاسې او 50 کروڑ روپۍ ورکړي 50 کروڑ روپۍ ولې د هغې سړي یقینو چې دا به انشاءالله په ځای باندې ولګي نو که فرض که ته نه ورکوې نو بخیل به شي او بخیل او بزدل د خدای ډېر بدي شي چې د خدای به بیا بدي شي نو ورپسې څه وایي فمنکم من یبخل په تاسو کې څوک بخل کوي ومن یبخلو ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه چې څوک بخل کوي خپل نقصان به کوي چې تا بخل وکړو د خدای به بدي شي اته خبرې بخیل ته هر سار 2 ملایکې خیرې کوي اللهم آتی ممسکن تلفن خدای پاکه چې څوک د خپل مال ستا په لار کې نه لګوي د دې مال تباه کې د فرشتو خیرو ته ټینګېدل ډېر ګراني او چې څوک ورکوي نو هغه ته څه وایي اللهم آتی منفقا حلفا خدای چې څوک یې لګوي هغه لی ډېر کې نو فرشتې هغه ته دوا کوي او تا ته خیرې کوي دې وجه نه الفاظ د قرآن دا دي فانما یبخل عن نفسه او الله قرض غوښتلی دی خو الله په دې لحاظ نه وته چې هغې غریب دی ولې والله الغني الله په حقیقت کې غني دی وانتم الفقراء او تاسو عاجزان یې خو ما دله درکړي دي دا یو ټیسټ کیس دی زه درنه غواړم نو وان تتولوا که تاسو وایئ چې موږ د الله په نوم پیسې نشو ورکولی نو یستبدل قوما غیرکم نو خدای به تاسو ورک کړي نور خلق به شته کړي دې ته ټینګېدی شي بیا ګوره زموږ ټولې سترګې به ملایا ته وې زموږ ټولې سترګې به دوبۍ ته وې اوس حقیقي صورت حال دا دی چې الخدمت له پکار دی چې دوبۍ والو له هیلپ ورسي او ملایا والو له هیلپ ورسي ځکه چې د ملایا والا نه ښه کسان چې د هغې سره د ملایا خپل کارډ نشته د هغې نه بې اسریډو څوک شته د دې ځای نه ورته سره رسي نه او د ملایا د قوم نیچر ما معلوم کړی چې څو پورې ما تپوس کړی دی وایي چې د خپل قوم امداد کوي د بیروني نه کوي دا یو بله سانحه ده نو دې وجې نه الله بدل کړي چې ورکړو والا اغوستو والا جوړ شي یستبدل قوما غیرکم نو ثم لا یکونو امثالکم نو بیا ستاسو په شان شومان نه نو اوس کو دې ته ټینګېدی شي چونکې موږ دې ته ټینګېدو ته تیار نه یو د دې وجې نه زموږ ټوله توجه به په دې چې موږ په دې روژه کې انفاق وکړو ګوره که موږ په دې کې انفاق نه کوو نو موږ په دې لوپرۍ کې خو کوو که نه دا کمې چې ما ووې دا په سګرټو باندې لګول دا په غټ موبایل باندې پیسې لګول دا په ټای باندې ډېر شی پیسې لګول دا په سوټ باندې ډېر شی پیسې لګول دا موږ ځکه کوو کم کسان چې دا کوي دا خلقو ته ځان ښیي الله ته ځان نه ښیي او د هغې په خلقو باندې یقین خلقو ته په ځان خو و باندې یقین زیات دی د الله په مقابله کې نو د هغې تصویر الله تعالی سوره نساء آیات نمبر 38 کې پیش کړي والذین ينفقون اموالهم هغه کسان چې خرج کوي مالونه خپل رئاء الناس د خلقو د خو دپاره چې ډمې ګډېږي پای پیسې نولي چې جومات جوړېږي پای کې یو پیسه نه ورکوي نو چې کله کرایسس شروع شو په خلقو بد حل دی نو د خلقو دغه وچولو دپاره د اوښکو وچولو دپاره ورسره یو پیسه نه وي عمران خان دې وکړي که نه چې وزیر اعظم دی د دې لپاره ورسره نه وي که ته وایې چېرې دلته کې تیکو یو پروګرام دی هلته ځو هغې لپاره ورسره وي که ته ورته وایې چې په انټرکانټ کې یو ښه غونته کې ډش راغلی دی هغه خورای لپاره ورسره وي دا رعاء الناسي دا ولې دا کوي دا دې ځکه کوي چې ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر دی په الله ایمان مضبوط نه دی په آخرت هم نشته هسې خبره ده نو ځکه چې کو په آخرت د ایمان وی نو دا حدیث په ورته هر وخت مخې مخې ته کېدو چې یو خس په قدم اخوانلې حتی یسأل عن 4 تر څو پورې چې د څلورو خبرو جواب دی نه ورکړی وی دا څه دي دا څلور وی عن عمره چې عمر دې پسې کې تیر کړی عن شبابه ځواني دې پسې کې تیر کړی وه په دې کې په دې کنسنټریټ کا وعن علمه علم باندې سور عمل کړی خو هغه درې څلورمه خبره چې دا ډېره ضروري ده وعن ماله من اين اکتسبه وعلى ما انفقه پیسې دې ګټلې کوم ځای وی لګولې دې کوم ځای یاره په خلقو باندې بده ورځ راغلی وه اتا ډو جیب ته لاس کړی نه تا نه الخدمت له ډونیشن ورکو
تا نه سیلانی له څه ډونیشن ورکو، تا نه خپل څه سیسټم جوړ کو چېرې دا ضرورت پر دې خلکو زه پوره کم، نو بخیل شوې نو بخیل د الله بدي شي. نو چې د روژې میاشتې ته د الله بدي شي نو لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، نو چې کله په الله په نه نو بیا به څه چلو شي؟ الله چې اخوا شي جو شیطان به راشي. نو څه ورته وایي؟ تر شیطان ملګری نو ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا. هلکه ته خو شیطان ملګری شوې خو الله دې خبرې ګورې دا ډېر خراب ملګری تا ته میلاو شو. د دې وجې نه زمونږ ټوله توجه په دې ورځو کې دا ده، د نننۍ درس خلاصه دا ده چې موږ په دې رمضان کې به انفاق کوو. یو طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو شهر المواسات، بل طرف ته ویلو نفل د فرضو برابر دي، بل طرف ته موږ ته ویلو چې فطرانه به ورکول غواړي، د فطرانې دغه موږ وښول. بل طرف ته موږ ویل پیغمبر په طریقو کې ته کامیابي ده، نو پیغمبر په دې میاشت کې به انتهایی سخاوت کوو. او بل طرف ته په موږ باندې بلا راغلې ده او د بلا نه د ځان بچ کېدو دپاره موږ مختلف وسایل ګورو. نو موږ ته مختلف احادیث رالل. یو ډېر خوږ حدیث دی چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وایي چې ما په دې مسجد نبوي باندې د رسول الله نه په خپلو غوږونو اورېدلی دي، ما په دې مسجد نبوي د رسول الله نه په خپلو غوږونو اورېدلی دي. اتقوا النار ولو بشق تمرة، ځان د اور نه بچ کړئ اگر کو د کجوري په یو ټوکړه یي. دې نه پته لګي چې که ته ډېر خوارې نو کم از کم چې ته کجوري والې نو یوه کجوره چاله ورکه ویله که افطاري په دې باندې وکړه، نن به افطاري زما په کجوره کې. بیا وی دا صدقه چې ته ورکې ستا کږوالی به نیغ شي. ایک انسان کی کجی کو درست کرتا ہے. او بله غټه فایده به دی تدفع میتة السوء، ته به د خراب مرګ نه بچ شي. د کورونا مرګ نه خراب مرګ بل نشته. خپل رشته دار نږدې نشي ورتلی، کمیټۍ والی خخی او د هغې نه پس د ټولې فیملۍ د ټولې محلې کلي دپاره مصیبت جوړ شي. خلق را روان او دغه وي هلکه کورنټاین شو او هلکه ښځه یې راوباسئ، انیه یې راوباسئ، ر دې نه بله بده ورځ نه وي. نو که ته وایې چې ر دې بدې ورځې نه دې زه بچ شم، نو ابوبکر صدیق وایي ما د رسول الله نه په دې منبر اورېدلی و چې که د بد مرګ نه ځان بچ کوې نو زر زر صدقه ورکه. او بیا وایي و بوکې کا پیټ برتا ہے. کم خلق چې وږي دي که نه ابه نن ماښام که خیري ډوډۍ ستا د وجې نه وخوري. بل ځای ورته وایي ان صدقه تطفئ غضب الرب، صدقه چې ته ورکې نو د رب غضب به د هغه دا غصه نه ده دا به سړه شي. او بیا ان ذل المؤمن یوم القیامت صدقته، د قیامت په ورځ به سوری چرته نه وي، ټول به غارمئ، صرف سوری به ستا صدقه به ستا په سر سوری کوي. او یو بل حدیث کې ردین هم تیزه خبره کوي الصدقه تشد 70 بابا من اسوأ، د خرابۍ او د برایۍ او د مصیبتونو او یا دروازې په صدقه بندېږي. نو څومره غټ اچیومنټ دی. د دې وجه نه زما ستا ټول سوچ به په دې چرا کسی کو کپڑا پہنائے، کسی کو کھانا کھلائے، کسی کو شربت پلائے، کسی کی ضرورت پوری کرے. دا حدیث د هغې لپاره ډېره خوږ دی. فرمایي چې کوم سړي چاته کپړه ورکړه او هغه کپړه هغه واغوسته، وی د دې کپړې یو تار چې په هغې سړي تر څو پورې وي ته به د الله په حفاظت کې. ایکسیډنټ به وشي ته به ترې بچ شې، کورونا به راشي ته به ترې بچ کې. کتا باندې کورونا ساين سیمټم شروع شي، وینټیلیټر نه به خدای بچ کی، اته به ډېر زر ریکور شي او ټیسټ په دې نیگیټیو شي. د دې دپاره ته دا کې که ستا سره پیسې نه او ته کولی نه شې نو کم خلق چې کوي که نه د هغې سره ملګری شه، منډه تړه ووخه. ځکه حدیث تا دی الساعي علی الارملة والمسکین کالمجاهد فی سبیل الله. کم سړی چې د مسکینانو او د کونډو رونډو دپاره منډه وي، د خدمت دا کارکونان د سړی ګوري که نه سړی ورته وزیرېږي چې دا غالبا هغه دي چې دا منډې وي. دی څنګه دي کالمجاهد فی سبیل الله، دا د هغې شان په شان دي لکه څوک چې د الله په لار کې جهاد کوي. په 3 ځایونو کې نن جهاد کولاو روان دی، په فلسطین کې د اسرائیل خلاف، په کشمیر کې د انډیا خلاف او په افغانستان کې د امریکې خلاف. هغې هلته کې زارش نشوه، دلته تا په دې منډه تړله تعالی خدای دغه درجه درکوي. دا مو ولې ضایع کې؟ نو چې یو ځای بل ځای ناسې الخدمت ته یا بل یو تنظیم ته ووایه وایي زه خپل دغه افر کوم، سروسز افر کوم، پیسې که را سره نشته نو منډه تړه خو والی شم که نه. قایم اللیل ستا داسې دی لکه د شپې چې ټوله شپه ولاړې په مانځو، دومره ثواب به خدای درکړي. دا منډې تړې خدای ته دومره قیمتي دي چې هغه بل سړی ماښام ولاړو ساره پورې په مانځه ولاړو نو ته یې د هغه برابر کړې. او بیا وایي وصایم النهار، که د هغې بل سړي روژه وه او ته یې د هغه د برابر کړې. نو د دې وجې نه
وایي چې ته په دې وخت کې کوشش کوه. اسما بنت ابي بکر ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه خبره کړې وه وی چې بچے گن گن کر نہ دینا پھر اللہ بھی آپ کو گن گن کر دے گا. شماره ما چې څومره ورکولی شو دومره ورکه ځکه چې الله به تعالی درکړي. ولا تمسکي او ته منع کوه ما ورنه الله بھی آپ سے روک دے گا. نو کوم خلق چې صاحب وسایل دي د قرآن دا هدایت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث د موجوده صورتحال او بیا د رمضان دا میاشت د دې تقاضا کوي چې که ته نیکي ګټل غواړې یوازې په تراوو او یوازې په صبر به پوره نیکي ستا ونه شي ځکه چې دې سره به انفاق شاملې ځکه چې کم خلق چې انفاق نه کوي په هغې دا شک دی چې هغه به منافقاني ځکه چې انفاق نه الف لرې کې نو نفاق پاتې کېږي. د نفاق غټ ټسټ دا دی چې ته د نفاق نه بچې چې ته خپل جیب ته لاس کې او خپل وسایل هغې کسانو ته ورسې چاته چې ضرورت دی. ځکه چې په صورت بلد کې چې ویلو نو هغې کې دا ویلو چې فلقتحم العقبة وما ادراک ما العقبة نو هغې دپاره الفاظ دی فی یوم ذی مسغبه په هغې ورځ باندې چې ته ولګې په کمې ورځ چې په خلقو ډېر تکلیف وي. زما په خیال زمونږ مشرانو په تاریخ کې چېرته داسې ورځ نه وه راغلې لکه دا اوس چې خلق په کم تکلیف دي. نو فی یوم ذی مسغبه دا خاص ټیم دی په هغې ورځ کې چې خلق ډېر زیات په تکلیف کوي. भूख के ज़माने में आप खाना खिलाए, भूख के ज़माने में। और आजकल का भूख का जो ज़माना है ये हमने और हमारे बड़ों ने भी तारीख़ में कभी नहीं देखा था, क्योंकि पूरी दुनिया पर पूरा ग्लोब बांधे नदी असर दे अमरीकन दियान ज़्यादा जान परेशान दी, इटली वाला हम परेशान दी, दुबई वाला दागे न ढेर परेशान दी, सऊदी दागे न पबत हल दे और मलेशिया दागे न पबत हल दे। अल्लाह दी मुंगल पदे अमल तौफीक राखी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।